خپل اورور محترم خپل مشره دا شیخ القرآن حضرت العلامه شیخ شاه زمین صاحب رحمه الله داغه پرزن انجمن مفتی عطا الله شاهی صاحب ته درخواست کوم چې هغه راشي او د اخیری چې کوم درې سورتونه پاتې دي داغه مختصرا تفسیر چې استاذ د وړاندې هغه وکي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دلتا زما استازانم ناس دي و مشرانم ناس دي بيدبیم دا خو صرف زه د اغی ویل سبق دا زه هغې ته اړوم نو شاګرد چې کله سبق کوي نو کله غلطیږي او کله سمیږي نو که غلط شوم نو استادان به زما اصلاح کوي او تاسو به هم دا سبق واورئ زه د خپلو استادانو ته اورم او الله دې ستاسو دا کېناستل په خپل دربار کې قبول کړي. مخکې سوره لهب کې وویله چې د الله د دین خلاف مکوه الله به دې هلاک کي او داسې به دې هلاک کي لکه څرنګې چې ابولهب هلاک کړی و او د دې دعوت او د دې منصب احترام وساته. که چرته احترام ونه ساتي تک سور پالوان ابولهب الله تباه که نو تام الله څه کوي تباه کولی شي. او دا داسې صورت دی چې په دې صورت کې الله د ټولو ډلو چې څومره د کافرو ډلې دي د دې ټولو الله تردید کوي او رد کوي. دا صورت په هغه وخت کې نازل شوی دی. د دې صورت په باره کې امام ابن کثیر رحمه الله او مسند کی امام احمد ابن حنبل رحمه الله کله چې امام احمد په خپل مسند کې دا روایت نقل کړي نو دا روایت د ابی ابن کعب نه نقل کړي او کله چې ابن کثیر نقل کئی نو دا روایت به د عکرمه رضی الله عنه نقل کئی. یو سبب د نزول د دې صورت داو چې مشرکان راغلیو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلا بین لنا نسب الله مونږ ته د الله نسب بیان کا. دویم قول دا دی چې د یهودو مشران مولیان راغلیو او دا پښتانه وایي چې ورانه ده نو د مولا نه ده نو دا یهودو مولیان راغلیو او نبی علیہ السلام ته ویلیو چې دا ته کوم الله الله کې د دې نسب راته بیان کا دا څوک دی. او دریم قول دا دی چې یو دوه کسان راغلیو او نبی علیہ السلام ته ویلیو د الله پیغمبره ته مونږ ته د چا دپاره دعوت راکې د دې نسب راته بیان کا. نو په سبب د نزول د دې صورت کې دا درې اقوال دي او امام المحدثین امام احمد ابن حنبل او ابن کثیر دا روایتونه نقل کړي دي. دویم کله چې یهود رال نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلا نحنو نعبد عزیر ابن الله من د عزیر چې د الله بچی دی من د عبادت کوو او نسوارا ویلیو من عبادت کوو د عیسی علیه السلام چې دا ابن الله دی او مجوس ویلیو چې من عبادت کوو د انور او د سپوږمۍ او مشرکان ویلیو
چې نحنو نعبد الاوثان من بوتانو ته سجدې کوو. الله دا صورت راولېږه او د دې صورت 21 نومونه دي. علما د تفسیر او عام علما دا وی کثرت الاسماء اسماء تدل على شرافة المسمى. کله چې د چا نمونه سیوای نو دا د په عزت باندې څه کوي؟ دلالت کوي. د الله ډیر نمونه دي. بعضی علما وی چې د الله 600 نمونه دي، اسماء او صفات دي. دا دومره ډیر نمونه چې دلالت کوي نو دا د الله په عظمت او د الله په جلال باندې دلالت کوي. دا صورت هم علما د تفسیر د دې 21 نمونه ذکر کړی دي. نو دې صورت ته ډیر فضیلت او شرافت حاصل لري. یو روایت امام احمد ابن حنبل په خپل مسند کې نقل کړی دی او په مختلفو الفاظو تقریبا په 200 الفاظو باندې نقل کړی دی. یو صحابي راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته وی د الله پیغمبره زما د دې صورت سره ډیره مینه ده. نبی علیہ السلام ته وی حبک ایاها تدخلک الجنه. د دې صورت دا مینه به دې جنت ته داخلي. نو موږ مسلمانان یو کنه، نو که ټول قرآن سره مینه نه کوو د یو صورت سره خو به کوو کنه. څوک به دې سي چې د صورت سره مینه کوي؟ ماشاءالله ماشاءالله. نو دا صورت دې ته ثلث القرآن وایي او دا ډیر یو بهتر صورت دی. په دې صورت کې نمونه چې وایم به په ډېر غټ ټیم لګي او ټیم هم ماشاءالله نو الله دې رحم وکړي. دې صورت په نومونو کې یو صورت چې دی سوره معرفه ورته وایي. څه ورته وایي؟ وجه دا ده چې په اول آیات کې توحید او ذات او خالقیت د الله ته اشاره ده او دویم کې توحید او صفات ثبوتی د الله ذکر کوي او په دې اخیری آیاتونو کې توحید هم ذکر کوي او صفات سلبی هم ذکر کوي د الله رب العزت. او دا صفات ثبوتی او سلبی دا د معرفت د الله د پاره څه دي؟ کافی دي. نو یو صورت د دې نوم چې دی المعرفه ورته وایي. دویم په دې صورت کې یو خبرې ته اشاره ده، هغه دا ده چې د دې صورت رالیږل او دا قل هو الله احد دا دلیل دی په دې خبره باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې قرآن بیان کا او دعوت د قرآن دا په تا باندې فرض دی او دعوت د قرآن په امت باندې فرض دی. او دلیل په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم وایي بلغوا عني ولو آیه، ورسوي زمانه اگر که یو آیات. ابن قیم رحمه الله بدایع التفسیر کې هغه وی دلته دا قول چې راوړی دی نو په دې کې یو خبره ده، هغه دا ده چې دا اخبار دی د الله د خپل توحید نه چې دا توحید د الله په دې طریقه باندې بیان کا چې په کم باندې الله بیان کړی دی. اکثر مفسرین وی دا هوا ضمیر شان دی. مخکې په ضمیر شان کې علما ناس دي، په ضمیر شان مخکې مرجع نه غواړي او د دې مرجع چې دا نو دا وروسته ذکر کوي. دا د پاره د دې چې دا مابعد چې څومره مضمون دی دا ډیر لوی او اوچت مضمون دی. دویمه پیدا د اول مبهم ذکر که د پاره د دې چې مخاطب تفصیل تا غوږ کیږدي او رایښ شي ورته او د دې مخاطب په ذهن کې یو مینه او محبت را پیدا شي. دریم قول دا دی چې دا صورت چې دی دا جواب دی د مشرکانو نه.
نو ضمیر د هوا راجع دی ذات ته چې د کم ذات په باره کې تپوس شوی و نو دا د هغې ذات تفصیل کوي نو بنا په دې قول باندې هوا دا مبتدا ده او الله خبرې اول دی او احد چې دی نو دا دویم خبر دی لفظ د احد په قرآن کې په دو طریقو سره استعمال دی لنډ تفصیل پکې ته نه کوم لنډ لفظ د احد په قرآن کې په دو طریقو سره استعمال دی یو په مقام د نفي کې لکه په سوره حاقه او سوره جن کې او دویم دې استعمال چې شوی دی نو دا په اثبات کې شوی دی او د هغې دپاره علماو درې وجوهات ذکر کړي دي یو دا چې هغه جوخ ذکر کړي د عشراتو سره لکه احد عشره ورپسې یا په داسې طریقه باندې ذکر کړي 21 او دویمه وجه استعمال په طریقې د مضاف یا د مضاف الیه سره او دغه استعمال چې دی نو دی په سوره یوسف کې شوی دی دریمه وجه د دې مطلقاً په طریقې د وصفیت سره او دا استعمالیږي صرف د الله پورې بله خبره فرق په منځ د واحد او د احد کې نو دا یو ډیر تفصیلی خبره ده چې واحد چاته ویلی شي او احد چاته ویلی شي یو وجه درته ویم په احد باندې د عدد ابتدا نه کیږي او په واحد باندې د عدد څه کیږي ابتدا کیږي خلک وی واحد اثنان ثلاثه پسې ځي لیکن چا داسې نه دي ویلي چې احد او اثنان دا چا نه دي ویلي دویم احد په مقام د نفي کې صریح دی په عموم کې په خلاف د واحد سره او بله وجه علامه خطابي ذکر کړې ده هغه وایي چې احدیت دپاره تفرد د ذات واجب دی او په واحد کې تفرد د ذات ته ضرورت نشته دی نو نفي د شرک کوي فی الذات فی الربوبیت فی الخالقیت او بله خبره په دې صورت کې رد کوي په ټولو فریقو باندې چې څومره غلط ډلې دي په دې ټولو باندې رد کوي یو په هغه ډلو کې یو ډله وه چې هغې ته به اصحاب تفریطه ویله او هغې به ویله د هغې عقیده وه چې د دې عالم دپاره سبب د ایجاد نشته دی الله په دې باندې رد وکړه الله په دې صورت کې په مجوسو باندې رد کوي الله په دې صورت کې په معتزلو باندې رد کوي په مجوسو کې یو ډله وه هغې به ویله چې د خیر او د نور خالق چې دی دا یزدان الله دی او د شر او د ظلمت خالق چې دی نو دا شیطان او اهرمن دی دا د دې عقیده وه نو الله په دې صورت کې په دې خلکو باندې رد وکړ دویم دې صورت کې الله لفظ د صمد راوړی دی او وجه دا ده او دا یې معرفت ذکر کړی دی د پاره د فیدا کولو د حصر او نه د عطب کړی په مخ کې باندې ځکه دا من وجه نتیجه ده د پاره د ما قبل صمد چاته ویلی شي امام علامه طبري رحمه الله تقریبا په صمد کې 15 اقوال نقل کړي دي لیکن زه به درته د صحابو یو څو اقوال ویما یو قول د عبدالله ابن عباس او د عکرمه دی رضی الله عنه هغې وایي صمد هغې ته وایي الذي یا السید الذي یسمد الیه فی الحوائج صمد هغه چاته ویلی شي چې د هغه سره خلق خپل حاجتونه هغه ته خلق خپل مشکلات هغه ته خلق خپل تکالیف وي نو دې ته صمد ویلی شي دویم قول د ابن ابي طلحه او د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم دی
هغه وی السید الکامل ته صمد ویلی شي، الشریف الکامل ته صمد ویلی شي، العظیم الکامل هغه چې په عظمت کې خپل کمال ته رسېدلی دی، الحلیم الکامل العلیم الکامل دې ته صمد ویلی شي. بل مری حمدانی وی صمد هغه چاته ویلی شي چې هغه زړیږي م نه، په هغه باندې پناه م نه راځي، په هغه باندې بوډاوالی م نه راځي، دې ته صمد ویلی شي. مجاهد وی چې صمد چاته ویلی شي الصمد الذي لا یأکل ولا یشرب، صمد هغه ذات ته ویلی شي چې هغه اسکلم نه کوي، صمد هغه چاته ویلی شي چې هغه خوراک هم نه کوي، دې ته صمد ویلی شي. نو صمد چاته ویلی شي العلیم الکامل فی العلم، هغه چاته ویلی شي چې د هغه علم کمال ته رسېدلی. نو قل هو الله احد، ورته ووایه شان دا دی چې الله یو دی، الله بېنیازه دی، نه د ده نه څوک پیدا دي او نه د چا نه پیدا دی. لم یلد ولم یولد. په دې کې شیخ صاحب رحمه الله او شیخ عبدالسلام رحمهم الله ډېرې واجبه نکته به ویله، خو زه درته اوس نه ویمه، او په زړه کې مې دا وه چې دا نکته درته ویمه، خو درته نه یې ویمه. که د چا ضرورت و روژې درس له راشي انشاءالله هلته به واوري. صحیح ده؟ اوس یې ته نه ویمه. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نشته د الله په مثل باندې څوک. نو چې کله دې مسله په زړه کې د توحید کېناستله، د ماښام موسو تقریبا نیمه ګنټه پسم کېږي که نه، 3 پاوخي که نه د احنافو په نیز باندې، د دې نورو علماو په نیز پکې تقریبا 1 نیمه ګنټه ټیم دی. د الله بندګانو او موږ د موس چل راځي موږ یې شو کولی. ښه قل اعوذ برب الفلق، ورته ووایه پناه غواړم په رب د شلولو د سبا. فلق تعوذ عیاذ هغه چاته ویلی شي چې څوک بل چاته التجا کوي او څوک د هغه نه پناه غواړي او هغه ته ځان د بچ کولو کوشش کوي. فلق په معنا د شلولو سره، فلق په معنا د سری کولو سره، او فلق په معنا د رایستلو سره، او فلق په معنا د ښکاروالي سره. او دا معنی به شیخ عبدالسلام رحمه الله کولی. ویل به قل اعوذ برب الفلق، ورته ووایه پناه غواړم په چا سره؟ په هغه ذات سره چې سری کول کوي، شلول کوي، رایستل کوي، ښکاره کول کوي، چینی راوباسي، د ماشومان د میندو نه را پیدا کوي، د ګټو نه چینی راوباسي، د دانو نه تیغ راوباسي. او په دې صورت کې الله رب العزت یو بله خبره کوي. هغه خبره کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم به پناه غوښتله، او د نبی صلی الله علیه وسلم په دعاګانو کې نبی علیہ السلام به ویله اللهم انی اعوذ بک من جهد البلاء. نبی علیہ السلام به ویله اللهم انی اعوذ بک من درک الشقاء. نبی علیہ السلام به ویله اللهم انی اعوذ بک من سوء القضاء واعوذ بک من شماتة الاعداء. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العز والكسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدين وزلع الرجال یا وقهر الرجال. او دا دعا یاد کوي ښه په چا قرضونه د هر مون نفس دی دا دعا 3 پیری وی. صحابي وی په ما باندې د احد د غر عمره قرضونه و دې دعا باندې مې عمل وکړه، الله رانه قرضونه ختم کړل. نبی علیہ السلام به ویلا اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العز والكسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدين وقهر الرجال. دا دعا یاد کړئ ښه. او زما ته اجازت دی چې په چا هم قرض وي د هر مون نه پسې 3 کرتې وی الله به نه قرضونه ختم کړي. نبی علیہ السلام به ویلا اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. نبی علیہ السلام بویلا اللهم انی اعوذ بک من سیء الاسقام
نبی علیہ السلام بویلا اللهم انی اعوذ بک من البرص والجذام. نبی علیہ السلام بویلا اللهم انی اعوذ بک من الهدم والغرق والحرق. د ټول نبی علیہ السلام دعاګانې غوښتلې دي. مونږ ولا پیره د راخوشې کوو دی راولو پوه شولې. نه نبی علیہ السلام د دې څیزونو نه څه کړې ده پناه یې غوښتلې ده. نو ته ووایه پناه غواړم په رب د سبا باندې یا په رب د شلولو د سبا باندې من شر ما خلق د شر د هغې نه چې تا پیدا کړی دی ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیارو نه چې کله راخوره شي ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پوک وهونکو نه په غوټو کې. وروره پوه شولې پیران راوتي دي پوهېږي. څوک چې کوم دی لوپټې په لیشتو کوي، څوک پرتوګونه په لیشتو کوي، څوک کمیسونه په لیشتو کوي، څوک مټې په لیشتو کوي. یو غم نه دی نو پوه شولې. شاه منصور بابا به ویله پرتوګ د سوړې سوړې راوړو چې کومه سوړه د ګڼم جاړه راځي نه پوه شولې. کمې بلا غم سړی وکړي، د پیرانو غم وکړي، د مولیانو غم وکړي، د تبلیغیانو وکړي، د حاجیانو وکړي، د چا غم وکړي پوهېږي. یو غویمه جوړه ده داسې خلک مې ولیدل وایي دا پرتوګ د زنانه راوړه زه یې بوی کومه چې دې باندې جادو شوی دی کندی شوی. خدای دې غر که د خپلې ښځې پرتوګ بوی کوه که په دوه ښځو پرتوګونه څله بوی کوې. د شرم خبره ده لکه د حیا ځان کې پیدا کوي. عجیبه کارونه دي پوه شولې، عجیبه کیسې دي. الله الله څه به وویو پوه شولې. دلته یو خبره ده، دا یو خبره کوم د دمونو دپاره نه کومه. منکر حدیث دا یو خبره کوي چې دم په نبی علیہ السلام باندې جادو دا نه دی شوی. د یو خبره ته لږ غوږ کېدی ښه چې په نبي صلی الله علیه وسلم باندې جادو نه دی شوی. نو یو خبره دا ده چې ملګریا دا روایت امام بخاری رحمه الله په کتاب الطب کې، په کتاب الدعوات کې، په کتاب بد الخلق کې او په کتاب الجزیه کې په مختلفو روایتونو باندې ذکر کړی دی چې لبید ابن عاصم او د دې لورګانې په نبي صلی الله علیه وسلم باندې جادو کړی. علما ناست دي بېرته خیر تپوس وکئ. نو یو خبره چې نبي صلی الله علیه وسلم باندې لبید ابن عاصم او د ده لورګانو جادو کړی و. صحیح ده؟ نو دلته دا خبره دا ده چې په نبی علیہ السلام باندې منکرین حدیث دا وایي چې په نبی علیہ السلام باندې جادو نه دی شوی او وایي چې د حدیث نه لازمیږي چې نبی علیہ السلام مسحور او قرآن کې بنی اسرائیل کې او سوره فرقان کې وایي چې دا قول د کافرانو دی. دا قول د چا دی؟ د کافرانو دی. نو یو جواب واوره ملګریا، دا قول د کافرانو په مکه کې او سحر په نبی علیہ السلام باندې په مدینه کې شوی دی. په چا کې شوی دی؟ په مدینه کې. یو خبره، یو جواب دا دی ښه، نورې خبرې پکې بیرته کومه. دویم جواب دا دی چې دلته مسحور په معنی د دې دی چې دی به د وحی ته سحر ویله چې د نبی علیہ السلام باندې دا وحی چې ده نو دا سحر دی. دریم جواب چې دلته نبی علیہ السلام ته دی مسحور وی، شیخ عبدالسلام رحمه الله به ویله وی دا مسحور د سحر نه دی، مسحور هغه چاته ویلی شي چې د هغه په بدن کې تریخی او هغه خوراک کوي. پوهېږئ؟ څلورم جواب هغه دا دی چې مسحور هغه څوک وي چې د هغې قوت عاقله برباد شوی. صحیح ده؟ او د نبی علیہ السلام صرف دنیوي کارونو کې په ده باندې اثر شوی او په دیني کارونو کې په نبی علیہ السلام باندې اثر نه و شوی. بله خبره، په نبی علیہ السلام باندې چې کوم جادو شوی و نو دا په نسبت د بشریت باندې شوی و او مسحور راځي په معنا د بیمار سره او بیماری په انبیاو باندې راځي. پوه شولې؟ نو دلته چې په نبی علیہ السلام باندې جادو شوی دی نو دا په تقاضا د بشریت باندې شوی دی، نه کې په تقاضا د چا باندې؟ د نبوت باندې. قلو ته ووایه اعوذ برب الناس، پناه غواړم په رب د خلکو باندې. نو اے انسانا یو حال ستا د ماشوموالی دی، نو اعوذ برب الناس، ملک الناس، په بادشاه د خلکو باندې. نو دا ستا د ځوانۍ حالات دی. الہ الناس، په مددگار د خلکو باندې چې کله بوډا شي امسا دې راغستي لسو ته پړس وې نو دغه وخت کې الله ستا څه دی؟ مددگار دی.
من شر الوسواس الخناس د شر د هغې وسوسو نه چې پټېدونکي دي الذي یوسوس فی صدور الناس هغه چې وسوسې چې هغه وسوسې چې هغه راځي په سینو د خلکو کې من الجنة والناس د پیریانو د انسانانو نه نو چې کله دې دا سورتونه ختم کړل نو بیا پې شروع وکوه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم ټول صفتونه د الوهیت الله لره دي هغه صفتونه چې الله قرآن را نازل کړی دی هغه ذات چې نبی صلی الله علیه وسلم را لیږلی دی هغه ذات دپاره هم حمدونه دي چې تی په قرآن باندې مشرف کړلی هغه ذات دپاره حمدونه دي چې تی په ایمان باندې مشرف کړلی که ډېر کټی شري ګرځېدلی هغې له ایمان نه دی ورکړی نو چې تی د الله کتاب ته کېنولې نو ته الله ته څه شی وي بهتر وي ته د الله خوښ وي رب العالمین الرحمن الرحیم معنی خو بیت یاد ای کنه مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین الله چې چام څوک هم دلته راغلی دي الله تی چې هر قسم حاجت راوړی دی د خپل دربار نه ول الله قبول کا الله ما ګوډې ماته خبرې وکړلې الله زما مؤاخذه په دې باندې مه کوه الله زما د اصلاح او د دې ټولو خلکو د اصلاح دپاره دا خبرې وګرځوه و آخر دعوانا الحمد لله رب